السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ باید د صحت جامې به پر تن باندې ته دا یو ویډیو وګورې ته د خپل خبره معلومه شي که چیرې د اسکول فیس مرسته 2000 3000 4000 15000 وغواړي هغه په ډیره خوشحالي په مینه او محبت سره ورکوو ځکه دنیایي ګټه راته کوي او که چیرې دیني تعلیم په حاصلولو د هغه د 200 روپو فیس ورکولو دپاره تیار نه یو په کتاب کې واقعه را نقل کړې ده چې حضرت عیسی علیه السلام د قبرستان سره تېرېدی د ادریس سره تېرېدی چې په دغه ادرا کې یو مړي ته الله تعالی عذاب ورکوي په قبر کې په عذاب باندې مبتلا و دغه سره څو چې مابعد کې چې حضرت عیسی علیه السلام واپس وګرځېدی د رحمت فرشتې د جنت نعمتو سره موجود دي او دغه سړی د جنت په نعمتو کې خوشحالي کوي حضرت عیسی علیه السلام ډیر په تعجب باندې سلو 2 رکعات نفل وکړو د الله تعالی نه وغوښتل چې الهي دغه حقیقت پر ما باندې خلاص کړي په دغه باندې ما خبر کړ چې دې سړی ته خو مخکې عذاب ورملاوي دي عذاب باندې مبتلا او اوس دغه څنګه خوشاله دي او د جنت په نعمتو کې خوشحالي کوي نو الله تعالی وحی وکړي حضرت عیسی علیه السلام ته چې عیسی دغه سړی ډیر ګناهګار و د مرګ سمابات کې د قبر په عذاب باندې گرفتار شلو او اخته شلو د شان خپل زنانه حامله پریشه ولا د سمابات کې دغه بچی پیدا سو بچی چې کله څه غټ سلو نو دغه بچی یو معلم لور واسطه یو کاری لور واسطه یو مولوی لور واسطه چې هغه سبق ور شروع کوي بسم الله الرحمن الرحیم او دغه کښنی بچی بسم الله الرحمن الرحیم وایي نو الله تعالی و فرمایل چې ما ته حیا رااله چې د مځکې پر سر باندې د بچی زما نوم یادوي زما په نامه باندې شروع کوي او د مځکې لاندې په قبر کې زه د در پلار ته عذاب ورکوم نو باید موږ دینی تعلیم په حاصل کو زیات زور په دینی تعلیم باندې ښه په خوشحالي باندې امداد او کمک هم د مدرسو سره او اصلي تعلیم هم په وکړو هغه په خپل طریقه باندې هر څه وکړو ځکه دا آخرتي ګټه ده په دنیا کې به هم کامیاب یې او په آخرت کې به هم کامیاب یې که چیرې اصلي وکړي په دنیا کې به کامیاب یې لیکن په آخرت کې ستا دپاره بیا کامیابي لاره سرجي د سکول فیس غوښتو ها دا والا لاره هغه کاري صاحب هم د مدرسې فیس غوښتو دا کاریان کله نه پیسې دي مړه والله نو دا والا سکول استاد چې د 15000 کاري صاحب لیلې بلا 50 روپۍ د سکول استاد خو د دنیا خسته کوي او کاری صاحب لا سکي ها زمانه ما پلاره چې د سکول استاد یې موږ له دنیا خسته کوي خو د مدرسې کاري صاحب دنیا او آخرت موږ له دواړه خسته کوي ګوره پلاره چې زه دنیاوي تعلیم وکما چرته ښه نوکر به شمه بس دنیاوي فایده به ستا مي او زما به مي خبره ختمه که د مدرسې تعلیم پوره کما په دې دنیا به هم درته فایده میلاویږي او قبر کې به دې مړانی آخرت کې به تم کامیاب یې او زه به هم کامیاب